څلور بجې څو بجې اوس څو بجې دي اوس 7 بجې دي اوس 7 بجې دي څلور نه درې نیمه بجې راوړو 3 بجې ټیک شو اوس پنځه بجې دي 7 بجې دي تر اوسه پورې دا ګوره دا 15 کسان څلور نور دي دا تاڼې والا ایسي په ذاتیاتو کې د یو چا په کېنه باندې په کیوارب دا کسان یو سړی د جلا ځایوزه دا زموږ لوکل د خانوزي خلک دي نه مهاجر دي نه په بله معامله کې دي په بدماشي د یو چا په کېنه راپورته کړي دي په تاڼه کې 27 ګنټې ایستي ول موږ بالا حکامان ته ویډیو جاري کړې بېګناه 27 ګنټې ایستي ول بیا کیوارب ته لې راغلي دي د لې وهلي دي لاس یې وراچولی دي چې په لاخ یې وراچولي دي بیا 27 ګنټې باندې په زور له تاڼې راوایستل موږ له بالا حکام له چیف سکرټري دا خواست دی له کمشنره ما خواست دی چې دا ډي سي او دا ای سي ولې دا زیاتیات کوي زما خانوزي فرامل علاقه ده ایجوکیټډ علاقه ده د په کس کې د کیوارب یو ضرورت نشته ګڼ لوکل لیویز دي انتظامیه ده هغه ته ښه سړی معلوم دی د کار سړی معلوم دی دوی بغیر خلکو زما د علاقې امن خرابوي دوی په کوم جرم کې راپورته کړي دي دوی څه جرم کړی دی بغیر به جرم راپورته کړي صحیح دی صحیح ولې شغره ولې راغلی څوک لارې راپورته کړل څوک په غره کې وو زه روانو مالکانو مو ډوډۍ پر څو بجې دا 3:30 بجې وې الکانو مو ډوډۍ اخیستې وینې ولا مرسیکل ماله ته ودروي زه موټر کې راوړم او اوس په زبردستي راوایستلو موږ نه راوتلو ولوځي بس موږ کار کړی زما نوم شرالي دی د کلي عمرزی زم زما په دا تور کې الج دی د جمعې ورځ وه مزدوران نه وو ترکاري پراله 2 پورسن کې وارب دي یو د تاڼې کې وارب دي یو چې کوم ځای د خونزاده په کور کې دی هغه کې وارب هغه مژ لراله دا کوم والا و دا د خونزاده د کور کې وارب مژ لراله دا په کور کې اوسي البته اوس مژ لراله چې کاکو د غر مشتي د 3 ورځې ټیم درکړی وو نه دا د چوکیدار غواړو نه سیټ غواړو نه د کلی والا غواړو د غر بغیر باندې مژ راوړو ورور درې په تاڼه کې دغه لک یو چا په لخه ولې دی بربر ناکا ورور د پارون دراچ ناس اوس مازګر شپنجيري رااله 2 کسان ور کاکو ووزي موږ تر موږ څه ګناه کړی اوس موږ ته دنیا پرچی راکې ورلم دیوز والا لم سبزی دا ورول حالت زموږ پر ځای ووسی پر دیاره باندې زبانو خرشد دی کاری پالا رالل ال کولای شي خرشد کم یو دی دله ما سر څه کار وي ما خو د سر یو کار نشته بیا رايو سم او دوی سم مجلس سر وسو د غي مجلس سر وسو تاڼې رايو سو په تاڼې کې ته لاس راواچوي زموږ د بیس ګرد ولیاړ ولا لیویز ژغ نه کوي وته بیا له پارون دراسي موږ کښینه ولي ول د مافي دغه ولي کله شي پردا د سخت وکي موږ پردا موږ د سخت نه کوو نن بیا خلک رااله شي دروبزي لا تاړې ز درځي لا یاسته ولي صاحب دا ګرد کزه مجرم وای د په فرما پایار کاټولې پارون پر 3:30 بجې راوسل نن زموږ د خانزي مطلب ستا جرم نه دی معلوم زموږ د خانزي موضوع کسان عصمت ماشټر دی یو عجیب شرا کا دی یو 2 کسان نور د تاجر کمیټي والا دي دا رالل موږ په زور له تاڼې زرا وېستو موږ ته وایي چې د موږ ته وښنی پر چی راکی یا دا تاڼې راکی موږ جرم چی شي موږ جرم کړی نه دی شی مونږ نه دی کړی دا کاری به موږ دراسي موږ ولو موږ به عزت کړی دا زموږ په علاقه چې شي موږ علاقه د غي په باندې کې ولر څوک ستا بیا کوم جرم والی دا موږ یو جرم معلوم انعام دی موږ لاړو د غره د جمعې ورځ د ما مزدور نه ولې کله چې کدار کور ته کله زه لاړم غره په غره کې ما د موټر چې ز سپور ولم بیا د موټر ټایر پنچر په مان غره لام نه ورغلی د غره سره دی خو د موټر ټایر پنچر څه په ټایر لګیا ولم دوی رااله دوی سره رااله ما ته دا څه کوي مالزم د غره له وي غره کې چې مالزم چوکیدار نشته زه د چوکیدار لورزم د سامان دا ګورم بل ما ته نه دی ویل چې د 2 ورځې بعد د چوکیدار وو د ټیکداران د غره زبان دي ما ویل ته د سی لیټر لري د ډي سي لیټر لري یو ثبوت یو شی راښکاره کنه بیا د غره لمز نه درڅو د ثبوت تاسو نه ستاسو د غیر رواني بس دا ویل ته په ماشي کې دا کې اخیری قرار موټر چابه رسوا خپل موټر الله ته ولیاړو تابلا صاحب ومراله دیوی زاله تابلا صاحب بیا هغه ته ما چابه ورکړه ما را بسې درځم ولټانې له مال درځه تانې له بیا مشتانې له راوستلو بدله وویس ګانټه پرس ولې نه پر بوش کوم مجرم ولو افایار به کاټو د زموږ د تاڼې دا په دایره اختیار کې راځي د کیوارې په خله د تابند نه دلته چې مشتانې له چې کم راورسېدلو تانې له چې راوړلو دلته بابا چې موږ راورسېدو مست بدمعشي پر شروع کړه بیا ما ورته ویل مال د وسه اختیار دا کوم اختیار شته تا خو تانې ته والا کړو تانه په کار په
دا وایي بس تا د وروره خورشید یم دوه درې چپه لاخې وولې پر مشت یم چپه ورسته خبرې کولې دا چې هغه خلک دي چې هلته په خانوزۍ کې بله تاڼه خلاصه سوې ده د اخندزاده صاحب په کور کې هغه خلک راغلي دي دغه دلته چې په تاڼه کې ناست دي هغه خلک نه دي دا په خانوزۍ کې چې هلته بله تاڼه خلاصه سوې هغه خلک راغلي دي دا خلک پر موږ بدماشي نیم تیارې د لې په تاڼه کې اوسي نیم د چا په کور کې نو دغه هغه مجرمان د غټ غټ مجرمان یو دغه دی سبا به ان شاء الله د خانوزۍ ولس پر لس بجې خانوزۍ د خانوزۍ یونین دفتر سره به دلته مظاهره پر لس بجې ګرد بازار به دا د خلق روان د کراو تاڼه تر مخ ناجایز